بسم الله الرحمن الرحيم والمقصود وهي تنقسم إلى مطابقة وتزمن والتزام. ګوره وس دلالت لفظي وضعي درې قسمه دي. دلالت لفظي وضعي درې قسمه دي. یو دی مطابقي، بل تزمني، بل التزامي. پوه شوې؟ وجه د حصر دا ده ګوره په درې اقسامو کې چې دلالت لفظي وضعي به خاینی یا به دلالت لفظي په کل معنا موضوع له باندې، یا به دلالت لفظي په جز د معنا موضوع له باندې، یا به دلالت لفظي په لازم د خارج معنا موضوع له باندې، په لازم د خارج د معنا موضوع له باندې. کاول وو یعنی مطلب دلالت لفظ په کل معنا موضوع له باندې دا دلالت مطابقي شو، او که په جز د معنا موضوع له دا تضمني شو، او که په خارج د لازم د معنا موضوع له دا التزامي شو. مطابقي د تطابق نه ده، تطابق توافق ته ویل کېږي. پوه شوې؟ لکه عربی طابق النعل بالنعل، پڼه برابر شو څه پڼې سره. دې مطلب دا نه دی چې یو پڼه د بلې پڼې سره برابر شوه، یو پڼه خاصه بلې پڼې سره برابرې، لکه یو چپړه د بل چپړې سره برابرې، یو بوټ د بل بوټ سره برابرې. دا اصل کې دا قانون دی، اوس هم دا دغه کوي دغه چې کوم دي دا څپلۍ چې ګنډي دا چمیاران دې څه هغه لرګي بوټ غوندې لرګي هغه ناپ ورسوي. فکر دی هغه لرګي دغه پسې هغه خپې ناپ اخلي. پوه شوې؟ نو چې کله خپې ناپ پسې والي او په هغه ناپ باندې بیا دې پڼه جوړه کړي، پڼه یا چپړه څه شي، نو بیا چې کله جوړه کړي خارج ته راشي نو بیا د هغې څه ولګوي. پوه شوې؟ چې طابق النعل بالنعل، طابق النعل بالنعل هغه ته مراد دی. نو بهر کې دې کې توافق دی. نو اوس دلالت مطابقي ته مطابقي څه ویل کېږي چې دې کې هم لفظ موافق ته د معنا سره، لفظ هم سره موافق ته د معنا، ځکه دا کل معنا د لفظ وکنه، کل معنا د هغه لفظ وا، نو دغه لفظ معنا څه شو موافق شو، معنا د لفظ موافق شو. مثلا به شو کنه شو. لکه مثال ګوره، لکه مثال څه شي زید، لکه معنا د زید چې دا ګوره یا د انسان نه والا حیوان ناطق، لکه انسان نه څه والا حیوان ناطق والی، نو د انسان ما سره موضوع له دغه حیوان ناطق دی، حیوان ناطق. فکر دی. او دلالت د لفظ وجود معنا موضوع له باندې، لکه دلالت انسان شو په حیوان فقط باندې یا په ناطق فقط باندې. نو ځکه کل معنا خو حیوان ناطق وو، اوس چې د انسان نه موږ صرف حیوان اخلو یا ناطق لو، دا دلالت تضمني دی، ځکه په جز د معنا موضوع له شو. نو تضمن ویل کېږي څه ته په لغت کې؟ چیزې گرفتن، چیزې در بغل گرفتن، یو شی په طرف کې نیول. پوه شوې؟ لکه چرګه پټه کړي، پوه شوې، چرته روانې. نو دلته هم چې دی ګوره د دلالت تضمني کې هم د لفظ جز د معنا په طرف کې ونیوه که نه، جز د معنا راواغسته، نو ګویا کې طرف کې نیول بس. او دلالت د لفظ په خارج د لازم د معنا موضوع له، په خارج د لازم د معنا موضوع له، دې ته ویل دلالت التزامي، دلالت التزامي. لکه ګوره، لکه دلالت انسان شو په قابل العلم او صنعة الكتابت باندې، قابل العلم او صنعة الكتابت باندې. نو ګوره اوس دا د انسان معنا خپل څه د حیوان ناطق، اوس چې د انسان نه موږ دغه ویلو قابل العلم ته ویلو، څه ته ویلو؟ صنعة الكتابت ته ویلو. نو دا لازم دی د انسان سره. پوه شوې؟ د معنا د انسان سره خو خارج دی که نه د معنا موضوع له، ځکه معنا موضوع له د انسان او حیوان ناطق وه، خو د هغې سره لازم څه دی؟ صنعة الكتابت، یعنې قابل العلم سره او سره لازم دی. فکر دی که نه؟ بیا وروسته ماتن هم ته اشاره وکړي، فکر دی که نه چې دغه د شارح هم به تفصیل هغې وکړي چې ګوره دلالت التزامي کې لزوم شرط دی په لازم د خارج معنا باندې، په لازم د خارج معنا خو دا لزوم خارجي نه دی، لزوم ذهني دی. که لزوم نه دی، لزوم ذهني دی، لزوم خارجي نه دی. مسله پوه شو که نه شوې؟ نو دا لزوم ذهني معتبر دی خو لزوم خارجي نه معتبر. که ځکه ما ته کېدی که دلالت التزامي کې لزوم خارجي معتبر شي، پوه شو که نه شوې؟ نو بیا به پوه شوې په خارج کې دلالت التزامي را نه شي. که به ځکه ګوره چې موږ چې خارج کې وګورو نو بیا د دې چې ده نو اوس ګوره مثلا د عامي پوه شوې د عامي ملزوم ده او دا بصر څه دی؟ لازم دی. عامي څه ته ویل کېږي؟ العمي عدم البصري. دا بصر د عامي سره لازم دی خو دلالت التزامي څه په خارجي سره نه، په لزوم خارجي سره که لزوم ذهني سره؟ نه ذهني سره.
د عدم فزي دا بصور ځکه چې په خارج کې خو د عامي او د بصور دغه ده معانده ده ضدیت دی ځکه چې عامي بصور باندې چې بصوري عامي باندې تاسو په ذهن کې لازم دي مسله پېښ کنه نو بهر کې په دا ورسته بیانېږي به نو زادت مطابقي چې د شارح دغه تقسیمې چې دا درې قسمه لري اماتن ما بیان کړي هغه کېده وهي تنقسم او دا تقسیمېږي الى مطابقه متضمن والتزام لان دلاله اللفظ بسبب وزع الوازع ذكر دلاله التلفظ بسبب وزع ده وازع سا اما على تمام الموضوع له یا پورا معنا موضوع له بانی پېښوي او على امر خارج او على جزئه یا په جزء معنا موضوع له او امر خارج عنه یا په امر خارجي دینه پېښوي قوله ولا بد فيه لا برست به فيش وسط تأسيس عند مرجئ کوي قوله ولا بد فيه سمعنا اي في دلاله التزامي لا بد له پس کې دلاله التزامي کې څه د لزوم نه نه پس ولا دلاله اللفظ على موضع له دلاله اللفظ په ټول معنا موضوع له باندې مطابقه مطابقي دي وعلى جزء تضمن وعلى الخارج التزام ولا بد او خلاصې نشته فيه په ذاته التزامي کې هل شرط عند مرجئ وکړو من اللزوم سنه اللزوم نه عقلا او عرفا عقلا وسو عرفا پیش دلالت عقلی پیشوي عرفا ذهنا معتبر دی پیش خارجي فكن معتبر فكر دي كن لزومي اي كون الامر الخارجي كيدل امر خارجي بحيث ديشان مالي يستحيل تصور الموضوعي چې محال تصور د موضوع بدونه بغیر د هغه امر خارجنا سواء برابر خبر ده كان هذا الالتزام الذهني عقلا لك دا التزام ذهني عقلا وي كالبصري بالنسبه الى العمي لك څه شو بصور بالبصره عمي تراواله او عرفا فعور كوي كالجود بالنسبه للحاتمي لك جود رواله سخاء بالمثل حاتمي تويته ايش کنه شوي دا یو عقلان شو بل څه شو خو لکه د لزوم څه ذهني خارجین دي ذهني دوه قسمه لکه عقلان وي او کو دغه دا عرفان وي قوله وتلزمهما المطابقه بس